Ожидаюсь. Ашкурюсь, ашкур. Є. Ха-ха, ده شکور ته راغله. مسند امام اعظم ولا پنځم سبق ته غانا کې یې ریکارډ اور حدیث یا دا حدیث مویلو کنه الله اعلم بما كانوا عاملين چې عمل مطابق خبر وکي یو قول امداو اوس مخته حدیث وبه حدث وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا ده سير أبو حنيفة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تبارك وتعالى. دی حدیث کې څه فرمایي؟ دی حدیث کې دا خبره کړې کنه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد ده زه تر هغه پورې خلکو سره به جنګېږم زه به د هغو خلاف هر کوشش کوم چې تر څو پورې دا کلمه ونه وایي کلمه چې کله وایي هغه نه بعد دوی به زما نه وینه مال مخفوظ شي سوا د دې نه چې حق الله وي یعنې سړي باندې حد زنا راغلو مثلا بله څه خبره راغله اوس دې حدیث نه ځنه خلک یې که نه چې پیغمبر اسلام خو ویلي وره پورې زه جنګېږم څه څو پورې کلمه ونه وایي دې معنا خدای چې د خلکو باندې اسلام په زوره قبول کړی شوی دی حالانکه دا مقصد نه ده دې مقصد دا که نه چې زه به دعوت ورکوم تر دې پورې چې خلک کلمه ووایي فتنه نشي پاتې څه معنا چې دین غالب شي صحیح ده دین غالبېدن مقصود دی ښه ټولې دنیا باندې کلمه ویل نه دي ضروري دا مقصد نه ده ټیک شوه چې بیا که یو سړی کلمه ووایي خو ظاهره باندې کار څنګه وي په تصدیق قلبي سره یو کوم منافقت کوي په ظاهره باندې د دې وینه محفوظه شوه تو ته څه نشي څه پته نه لګېږي موږ خو د ظاهر مکلف یو که مال یې محفوظ شو ها که یو سړی د ګناه مونه یو چې جرم یې هغه سزا به په جاري کېږي که مسلمان یو که څوک وي خو د زړه والا حساب په الله تعالی دی که نه که یو سړی په ظاهره کلمه وایي ته د هغه زړه تفتیش نشي کولی چې زړه والا وڅېرې ښه خو دلته کې امرت ویلي دی که نه چې کله د امرت لفظ راشي مجهول صيغه امر الله تعالی وي ځکه چې امر حکم چې پیغمبر ته کېږي خو د الله طرف نه کېږي که نه صحیح شوه اوس دلته چې امرت ان اقاتل الناس بیا که څوک وایي چې تاسو اسلام په خلکو په زوره قبلوئ او اسلام داسې شوی دی نو موږ ورته چې دا خبره دی غلطه ده الناس نه الف لام څه دی دا معلوم الف لام دی اهل کتاب تینا مراد نه دی بلکې عام مسلمان تینا مراد نه دی نور کفار نه دی مراد مشرکین عرب تینا مراد دی مشرکین عرب د پاره موږ سره څه حکم دی چې کلمه به وایي که کلمه نه وي توره دې روالي تورې ته تیار شي او نورو کفارو دپاره څه حکم ده کلمه دې وایي دعوت یې ورکړل چې کلمه نه مني جزیه راکړه جزیه نه راکوي جزیې نه بعد بیا جنګ دی او مشرکین عرب دپاره ولې د جزیې حکم نشي ځکه چې د دوی په منځ کې قرآن کریم راغلی دی مشاهد وحی کتلی دی هر شی کتلی دی هر څه راغلی دوی په ژبې کې دین خدای پاک نازل کړی دی هغه به وجود چې نه منع کېږي که نه اسلام نه راوړي خبر نه مني معنا خو داسې ډیټ شو که نه عناد ورکې اکمل درجې کې موندلی شي ځکه دوی دپاره جزیې حکم نشته ښه نه الناس نه مشرکین مراد شو به موږ به نیسه اعتراض نه رسي الا بحق یعنې څه مراد د حدود و قصاص دا به پر چا باندې جري کېږي ټیک شوه مخته حدیث یې وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن أبي زبير قال قلت لجابر بن عبد الله ما عبد الله سيدنا تفوسو ما كنتم تعدون الذنوب شركاء شركا كم گناهونه تاسو شرک ګڼل مخکې قال لا قال ما تړو سره لا یعنی موږ څه داسې ګناه شرک نه ګڼل ښه کوپر قال أبو سعيد قلت يا رسول الله هل في هذه الأمة ذنب يبلغ الكفر تاسو کو چې ابو سعید وی چې ماته نه تاسو کو کنه د استشهاد بالحدیث کې خګوره مرفوع حدیث دی کنه لا چې دا سي ګناه شته د امت کې کفر د حد ته ورسیږي قالو فرمایل چې لا الا الشرك بالله تعالی بس صرف شرک کنه
بله ګناه نشته چې یا کفر ته ورسېږي. دا زموږ اهل سنت والجماعت دلیل شو که نه چې یوه ګناه په دې امت کې داسې نشته چې شرک کفر درجې ته ورسېږي، یعنې سړی د ایمان نه خارج کوي. صحیح د اعلی درجې فاسق او بیکاره انسان به ترېنه جوړ شي، فاجر رذیل به ترېنه جوړ شي که نه، خو کفر کېږي نه سړی. صحیح ده که نه. اهل کبایر زموږ په نس څه دي؟ مسلمانان دي. اوس دلته کې وایي چې داسې ګناه شته څه کفر حد ته ورسېږي. که ګناه یې وویلې که نه، ذنوب، ذنب، عصیان، معصیت وغیره دو کې فرقونه علماو بیان کړي، ښه دلته ضرورت نشته. بس کبیره ګناه دي ته ویلی شي چې حرام یې محض وي، یا ورباندې څه عقوبت خدای طرف نه راغلی یا وعید ورکړی شي، دې ته کبیره ګناه ویلی شي. نوره هره ګناه د بلې ګناه په نسبت وړه یا کټه جوړېدلی شي. صحیح ده که نه؟ لکه وګورئ. صحیح ده. صحیح شو. او زمونږ دپاره دلایل نور هم ډېر دي. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. قتل دیو کې بیا در باندې قصاص شته، کافر نه ورته نه وایي. وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، که دوه مسلمان فرقې وجنګېږي بیا مسلمانان دي. وإن طائفتان من المؤمنین ورته وایي، من الکافرین خو ورته نه یي که نه. صحیح شوه. نورې فرقې چې کوم دی دلیل دي خبرې نه نیسي که نه، چې مسلمان او فاسق د یو نشي کېدلی. قرآن کې خپل افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، مسلمان د فاسق شان نشي کېدلی. موږ درته وایو چې فاسق نه مراد فاسق کامل دی، چې ګناه هر طرف نه پې چاپېره شي، یا څوک کافر وي که نه بیا. صحیح ده چې زړه به نه هم شي. دې حدیث نه استدلال کوي لا یزني زاني وهو مؤمن، زناکار چې زنا کوي ټیم کې مسلمان نه وي، چې نفي کامل ترې نه مراد ده. څه معنا؟ چې کمال ایمان پکې نشته، نقص ایمان پکې شته. څه معنا؟ انوارات ترې نه ختم کېږي. ټیک ده که نه؟ او خوارج وغیره خاص دلالت کوي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون هم الفاسقون. بل ځای کې ویلي دي که نه چې کوم سړی کتاب الله مطابق فیصله نه کوي کافر دی، فاسق. دلته یې چې فاسق کافر مه ګوره، دواړه یو شان دي راغلي. موږ چې نه، دلته کې فاسق نه فاسق کامل مراد دی، کافر خو هسې کافر وي. صحیح ده. من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. دین استدلال کوي فقد کفر نه څه مراد ده؟ کفر دون کفر، کفر نه لاندې کفر، هغه شی کفر نه وي. صحیح ده که نه؟ کفر کې قسمونه نشته، خو کفر دون کفر چې شتلی شي چې هغه ګناه کفر حد ته نه ورسېږي. بل حدیث وبه قال حدثنا ابو حنيفة عن عبد الكريم بن ابي المحارق عن طاووس بن كيسان مراد. قال جاء رجل طاووس بن كيسان قال جاء رجل الى ابن عمر فسأله فقال يا أبا عبد الرحمن أي عبد الرحمن رأيت الذين يكسرون أغلاقنا چې کوم خلک زمونږ کفل متي تعلیم علي وينقبون بيوتنا سوري وباسي غلي کوي یا ډاکی کوي. ويغيرون على امتعتنا زمونږ سامان باندې حملې کوي، غرضګيري کوي، چاپا اچي، ډاکا کوي، رهزنی کوي. اکفرو دا کفران دي. قال سوي قال لا کفران ندي. قال أرأيت هؤلاء الذين يتأولون علينا چې هغه خلک څه کوي چې تویل کوي. صحیح ده که نه؟ په آیتونو کې څه کوي؟ تویلات کوي ځان دپاره. ويسفكون دماءنا زمونږ وینه تلي. اکفر دا کفران دي. قال لا قال حتى يجعلوا مع الله شيئا. کس یو تی چې حتی يجعلوا مع الله شيئا شرک وکړي بس بیا مشرک کافر ګرځي. ټیک شو مخته. وانا انظر الى قال بيوتي چې وانا انظر الى اصبع ابن عمر وهو يحرقها، چې ما به د ابن عمر سره ګوتې ته کتل خو زواله به یو مخې. سیده ويقول به څه ویلو؟ سنة رسول الله صلى الله يعني عليه وسلم. هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. چې دا د پیغمبر دین او شریعت چې دا شی به کوي. څو پرې سړي کفر شرک نه کړي کافر نشي ویل. وهذا الحديث رواه جماعة دا ابن عمر بن موقوف دي کنه. فرفعوه عن رسول الله مزفلی ده کنه. عن رسول الله صلی الله علیه وسلم. وګوره دلته خبره ته وکړه کنه چې سړی د غلا کوي، سارق خو سرقه خو شده ګناه کبیره ده کنه. کورونو کې نقب زنی کول ګناه کبیره ده، غلا ډاکا کول غرضګيري ده، هر شي دي غړ ګناهونه دي. سړی سره ښه ګرځي، مجرم کبیر ګرځي سره، خو بیا هم ورته شینه نه شیل، کافر نه ورته نه شیل. صحیح ده که نه؟ کافر ویل چاته ډېره ګرانه خبره ده. مخته حدیث. وبه قال حدثنا
عن عبد الله بن حبيبة قال سمعت بالدرداء أبا الدرداء أبا الدرداء سمعت أبا الدرداء صاحب رسول الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا رديف ردیف رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زه پیغمبر علیه السلام سره په یو وخت کې شوم وروسته نه ناست وم ردیف ته ویلی شي که نه فقال متي چې یا ابا دردا ای ابو دردا یا ابا دردا ویلې داسې ووی چې مضاف شي بیا خو منصوب راځي که نه مناده څنګه یا بد دردا ویل شي که نه یا ابو دردا نه شي ویل مضاف ته که نه مناده مضاف شي بیا منصوب راځي صحیح ده مخ ته څه ورته وي من شهد ان لا اله الا الله واني رسول الله وجبت له الجنه چې کوم سړی کلمه وایي هغه ته لپاره جنت واجب شو قلت چې ما په هیرنګي سره ورته چې وان زر وان سرق وان سرق اگر چې زناګانې غلاګانې کوي بیا به هم وي قال نو څه وایي دا فسكت عني ساعة ما نه لغونې خاموشه شو ثم صار سار ساعة د باب مفعل نه دی چې بیا ما سره غوږ کې خبرې وکړي صحیح ده که نه قال من شهد ان لا اله الا الله واني رسول الله وجبت له الجنه قلت وان زاني قلت وان زنا وان سرق قال وان سرق الشي كنا وان يسرق فقد سرق كله من قبل سيدا سرق يلتلي كلمه قال فسكت عني ساعة ثم سار ساعة ثم قال من شهد ان لا اله الا الله واني رسول الله وجبت له الجنه قال قلت وان زني وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق وان زعم وإن زنا وإن سرق على الرغم أنف أبي ذر قالت كده سيولي كان دلتا كده وإن زنا وإن سرق وإن رغم أنف أبي الدرداء اگر چې دا ابو دردا پوزه په خاورو کې کړه شي دا څه د پاره ته دا خبر وکړله چې دې سره سړی نه کپیریږي اگر چې که ته وغواړې که نه او که نه وغواړې صحیح ده که نه رغم انف چې شتل شي رغم الانف خاوره په خاوره کې پوزه که کړه شي پوزه خو عزتمند ځای دی که نه په بدن کې مقصد کې نه څه ده زجر کول دي چې داسې خبرې ما کوه ضرورت له نشته صحیح ده که نه خیرات نه ده مراد ښه که نه خیرا خو یې داسې چې پوزه دې خړه شي نه تباه شي دې ته ویلی شي که نه دلته کې وی لکه سی کله کله وی حکا طبیعي ته خو نه شي ویل که نه ټیک ته مخ دی قال فكأني انظر الى اصبع ابي الدرداء السبابه سبابي غوتي ته می کتل يؤمي الى ارنبتي پوزي ته به د اشاره کول شي د سر دلک وان رغم انف ابي ذر لصق انفه بالتراب حيث بالغ في السؤال وطلب الجواب شي ما سره ولي مبالغه في السؤال کوي ټیک شو بل حديث به قال حدثنا ابو حنيفة عن الحارث عن ابي مسلم نخو الخولاني مسلم خولاني پیژنې کنه تابعین و ابو بکر عمر وغیرہ معاذ صاحب سره ملاقات شوی دی سیده قال دوای چې لما نزل معاذ حمص کله چې معاذ بن جبل شرط رالو حمص ترلو حمص دا په شام کې مشهور شهر دی معاذ بن جبل نه اتاه رجل شاب نزوان کس ولا رالو دا چاته معاذ صاحب ترلو ما ترى في رجل وصل الرحم دي سړی ته پوسو کو چانه معاصر نه شي سړی دی مثلا نه رشتہ داری خصتی و بر نیکی کوي وصدق الحديث خبري رښتیا کوي ودلمانه وعف بطنه خېټه صفا ده ماشاءالله حلال خوري فرج پاک ستي وعمل ما استطاع من خير خکرونه کې څومره چې استعداد کې خو څه خبر ده غیر انه شک فی الله ورسوله خو الله رسول کې شک لري قال انها تهبط ما كان معها من الاعمال چې داسې خبره وي نو د ټول اعمال باطل شو کنه شک پکې نه چلېږي یقین پکې ضروري دی خو یقینون لفظ راغلی دی صحیح شو قال به چې فما ترى مختصي قال فما ترى في رجل چې هغه متعلق اکثري متعلق سي راکب المعاصي چې ګناهونه کوي
وسفك الدماء واستحل الفروج ګناهونه کوي. والأموال غير أنه خو دا خبره شته چې مسلمان دی ماشاءالله شهید الله اله الا الله الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله مخلصا. قال معاذ ارجو واخاف عليه امید لرله په دې شته چې دا مسلمان دی جنت ته بوځي واخاف عليه په دې یریږم د عذاب کنه چې ګناهونه خو کوي کنه ګناهونه سزا کېدی شي بوکتاو کی. الفتى والله ان كانت قال الفتى الکو یا کم سړی سره غلی شي والله ان كانت هي التي احبطت ما معها من عمل کدا خبرې چې د توای کنه چې د کم دی ګناه کړی دی شک دی وغیرہ ریب کوي پزړه کې کدی د ټول عمل باطل کړی دی کنه نو ما تضر هذه ما عمل معها د بل سره چې کم دی ګناونه کوي خو شهادت خو سره شتا کنه دې شي zarar ول نه کی ور سیده ثم انصر بیا لاړو فقال معاذ الشي معاذ الله ما أزعم أن رجلا أفقه بالسنة من هذه ما أزعم أن رجلا أفقه بالسنة من هذا چې دا خیال منی شي دا سره په سنت باندې د دینه زیات پوي وي ښا کنه سیده بس دای پوي حواله شو کنه سیده چې یو سړی ګناهونه کوي کنه دې سره ایمان نه باطل کیږي یعنی پوها کاسو کنه ځکه دا خبره وکړه سیده غیر مبتل ایمان هغه سړی د سیویل کنه چې کې دې شي د سړی له zarar نه کوي خو دې دا معنی نه ده چې دا هغه ولا کې دا وا بګینه څه تیر شوله چې الطاعه لا تفيد والمعصيه لا تضر دا معنی نه ده صحیح شو ټیک شو مختبل حدیث. وبه قال حدثنا حماد عن ابي حنيفه عن ابي مالك الاشجعي عن ربيع بن جراش بن حذيفه عن ربيعي بن حراش عن حذيفة قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب چې اسلام به داسې ختم شي کنه لکه د کپړې ولا کله کله د هغه څرنګې شي نقشې مکشې ولا يبقى الا الشيخ كبير بډاګان وي وعجوز خځې وي فانیه چې بډۍ وي کمزوري شي وي. يقولون قد كان قوم يقولون لا إله إلا الله وهم لا يقولون لا إله إلا الله. چې داسې خلک هم لیدلي چې هغه لا اله الا الله ویلو خو لا اله الا به نه ویلو څه معنی شو دې خبرې ها چې هغه مخکې چې لا اله الا ویلو کنه خط توحید سره ویلو کنه او سی اکه شان دی نه وي بس صرف په خلی نقل کوي صحیح ده کنه. قال دروي وایي فقال صلة بن زفر صلة بن زيد وایي زيد فما يغني عنهم يا عبد الله لا اله الا الله وهم لا اله الا الله چې بیا خدای لا اله الا فائدہ نه ورکوي کنه وهم لا يصومون ولا يصلون سیمونزونه نه کوي ولا يحجون ولا يتصدقون. قال قال ينجون بها من النار هذا کیدل شي چې دغه کلمې دی واجب نه جهنم نه نجاتو مندي کنه جهنم ته خبر مشه ده پر نزي کنه صحیح ده. وبه قال حدثنا ابو حنيفه والمسعر بن كدام دخا والمسعر عن بن كدام عن يزيد قال كنت ارى رأي الحوارج چې ولا کې مې د خوارج شان دي خیال وکنه فسألت بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخبرني ان النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرني چې تاسو مې صحابي نه کړی به ماته وی چې ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بخلاف ما كنت اقول ما چې کوم خبره کوله خلاف یې ته خود لشي د سیما کوه نو فانقذني الله تعالى به خدای پاک دې ګمړی نه خلاص کما.